سپی دی لوخي جوټکو سو پیری به وینځي 3 پیری به وینځي دریم ځل په بسم الله او په خوره باندې صحیح شو مقلبینا چې خوشکون کیه پرې دی غلرا اوس پیری لوخي جوټکو 3 پیری به وینځي اوم دغه سپی دی دته دی او مساله خوله د ښکار د نیولو د دنیاوي لند کې چې مساله دی ورته د ښکار د نیولو او خودلا او د ښکار نسی مکلبینا چې تاسو پر خودن کیه اغه سپی منډ کړه سویا کې اونی والا ویشلولا غاخونه ور سره ولګیدل جب ور سره ولګیدا دیخوا بلوخ 3 پیری وینځي لوخه باخره کې په خورو وینځي هر پیره به بسم الله وي او سپیچ خکاری کله پرې دی یو پیره بسم الله وایا خکاری اوسه مونی ولا زخمی هم کړه پغه خونی مونی ولا خلکه په جبه مونی ولا تاله راوړه کسا پکې وا الاله کا کسا پکې نوا زخمی کړي دا سرمن تلر کا پاکه کا وی خورا د دې سپی دغه جوټا ستاده پر حلال شوا ولی سپیو مسله زده کړه د ښکار د نیولو چل زده کو نه کم بچي چې ټول قرآن زده کی کم عالم چې د قرآن ترجمه تفسیر کتابونه زده کی اغلب الله کم مقام ورکي چې د یو سپی خلو کې دور الله کمال بدل کو په یو مسله د دنیا باندې الله د زمون په عالمانو کې په بچو کې عالمان حافظان پیدا کی سپی دومره مقام ته ورسېدو دومره قدر ته ورسېدو نو بندا قرآن تراشه چا چې نازل کړي دی رب کائنات د چا په ذریعه چې نازل شوی دی سید الملائکه کم چې نازل شوی دی سید الکتبو پچا چې نازل شوی دی سید الانبیاء پکم میاش چې نازل شوی دی سید الشهور پکم شپه چې نازل شوی دی سید اللیالی پکم رب چې نازل کړی دی قدردان کم فرشتي چې راوړی دی قدردانا پکم پیغمبر چې راغلی دی قدردان پکم میاش کې چې راغلی دی قدردانا پکم شپه کې چې راغلی دی انا انزلناه فی لیلة القدر او کم کس چیز دکو دل الله قدر ورکو ام دغه ریل دی ام دغه ټیل دی ام دغه کپڑا دا چې نسبت قرآن سره راغی نو ښکلی کې ښکلی که نه ښکلی قرآن سره چې څوک نږدې شو دل الله کمال ورکو شرف ورکو برکت ورکو عزت ورکو عالمانو سره امداد خپلو بچو باندې طالب باندې خرچا اخرنه خبره کو بیا دعا کو ان شاء الله خپل ایسا پروګرام بستا سره روان یو طالب دی عالم علامه ابن جریر رحمه الله فرمای مونږه طالبان په یو ځای کې دیرو خیالم کړی ده کنه پته ګور مونږ سره خرچه ختم شولا اشنان ختم شو صابون چې مونږ سره ستوان ختم شو خرچه نه وا د خوراک تنظیم خنو کلی ته روان شو چوکه او اټه و د يهودي کافرو مونږ له आवाज راک طالبانو کم خوازه مونږ ورته مونږ سره خرچه ختم شو کور ته زو پیسې ختم شو یاو تاسو واپس شئ ستاسو چې څومره خرچه د دې سبقونو کیږي اب تاسو لزدر کوما عبد الله بن جریر فرمای ما ورته وی چې یس صاحبہ لکه ته مسلمانم نه پمن باندې ولې خرچه کې ما په تورات کې مسله لیدلې و بهترین صدقه هغه ده چې په طالب او په عالم باندې وشي تاسو مدرسو باندې چې کم خرج کوي خپل بچی باندې کم خرج کوي داغه شان وینا مونږه واپس کړو سبق هم شروع کو وخت تیریږي طالبی ختم شولا الله مولا کړما خپل علاقه کې مې درس تدریس شروع کو دور تیر د الله مال راکو
حج د بیت الله لاړم رب ذوالجلال دې موږ له د حج توفیق راکړي د عمرو حج د بیت الله لاړم ګرځم طوافونه کوم مخامخ زمانه او بابا روان دي زما په شک راغې پوګه باندې ما ور لاس کې خود ما ته تاسو کو یکا کاته د پلان کې علاقې يهودي نه ما ته په خله باندې لاس کې دا دلته يهوديان نه راځي ز محمدي ما د حضور علی السلام غلام امتی ما الله دې موږ داغي غلامان کی د نفس غلامی پرې دې ګيره مخره د نفس غلامی پرې دې غلام ملاوت مکوي د نفس غلامی پرې دې فیسبوک یوټیوب مکوي پیکجونه ختم کې شعبان المعظم دی پن لسه تل دی پس رمضان را روان دی دغه لاسونه قرآن تر اوچت کا دغه سترګې قرآن تخکته کا دغه خلی باندې قرآن شروع کا دا تاثر د الله امانت ته ان عرضنا الامانه على السماوات والارض دغه د الله امانت پرز د قیامت بالله تپوس کوي بنده سترګې مې در کړې وي خلو مې در کړې وا لاسونه مې در کړو فهم شعور عقل فکر مې در کړو دا تا پس کې لګولو تب ورته سوي ټول عمر په پیکجو کې په فیسبوکو کې رمضان را روان دی ټچ موبایل باقاعده ختم کا که ختمه نه پیکج ورته بند کا او د دې پځه کم ټیم چې تا دی فیسبوک لور کړې دی په ذات د الله مې د قسمی که دغه وخت قرآن لور کو جنت به وګټي الله دې موږ جنتیان کی بند کې دا گمراهی دا دجال دا سترګا دا دجال دا فتنه دا ختمه کې رب ذوالجلال قرآن سره محبت پیدا کې عبد الله بن جرير رحمه الله فرمای زما ته بابا وای چې زه مسلمان ما مې خر ته مسلمان زه وړو ما طالب ما ګیره مې نه وا زمونږ یو بازار کې یو يهودي کاکاو مونږ به ته سودا راوړه مونږ سره ختم شوه طالبې ته واپس کړو زما در باندې هغه شک راغی وی ما ته په جړا شو چې اوس هغه یم کنه مسلمان شوی ما کله چې تا ته الوې ما زمونږ په علاقه کې طالبانو هغې سره خرچه ختمه شوله کور ته روانو مې سکوي وی کور ته ځو نور علم نه کوو کور نه ستوان اشنان وغیره مخکې دا شي نه لګېدل دا راوړو او بیا به علم له راځو ما واپس کړل ستاسو د سبق ذمہوار زیما بهترینه صدقه هغه ده چې په مدرسه طالب عالم باندې ولګي تکینا ایمان د عالم نزدکا ایمان د طالب نزدکا ایمان د امام نزدکا وکیل اړتالو کو زمونږ خرچه کم ده زمونږ فیس کم دی اغل تکي کچره بند شولې یو ورځ کور ته رالما اسکول ته ماشومان نو تلی ما ته پوسو کې مې چل دی ماشټرانو اړتال کړي دي زمونږ ترقی نه کیږي یو درې سرو میاشتې مخکې دغه شنه چل تاسو لیدلو اسکول بند شوی تاسو موږ اسکول ولې بند دي ماشټران وای زمونږ ترقی نه کیږي 50,000 تنخواه ده 40,000 تنخواه ده 80,000 تنخواه ده اسکول بند کو وړم مر لګي تالو لګي دا نور سبق نه خيو پیسې کمی دي امام ته وګوره عالم طالب ته وګوره 6,000 تنخواه ورکې خو جمعات ته تالو نه لګول چې نور مرزه جمعات ته تالا او نه لګولا چې تاسو مال تنخواه کم راکوي یو کس په جمعات ته ناراضه دا د طالب ایمان دی دا د عالم ایمان دی دا د مدرسې د خودلو هغه نتیجه ده وفي السماء رزقكم وما توعدون رزق څوک ورکوي الله خو چې دا ومنو ملاوت نه کوو غلا نه کوو پردي حق نه خورو رب ذوالجلال دې موږ لا په خپل قرآن د عمل توفیق راکړي اخري خبره زما دا وه ورته وایي اے بچیا هغه طالبانو ذمہواری د سبق ما واغستا د خرچې د هغې برداشت ما وکړو ما سبق له واپس کو د شپې ودې ما خوب نه به په خوب کې ماله امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راغې ما ته وایي چې ځوانه زما د دین وارثانو سره د امدادو کو پاغې د خرچه وکړه هغې د علم ته واپس کړل زه درله په ذات خود راغلی جهنم نه بچ لاس را کلمه ووایه ما خوب کې ایمان حضور علیه السلام باندې راوړو د طالب د امداد د برکته رب ذوالجلال د هغې د قرآن د خدمت د خاطره زم د قرآن خادم کړم زم مسلمان کړم سار را پاسېدم
سر غولی کې ګرځېدمه صحن کې ګرځېدمه منډو ته رالمه چې کېناستم ښځه مې جاړي ما ورته ولې جاړي وایي ستا نه یریږم بیا ولې رانه یریږي وایي بېګا د مسلمانانو پیغمبر راغلی ما ایمان راوړی دی چې ستا خاوند زما د دین د وارثانو سره امداد وکړو کلمه ووایه من 19 کسان د خپل ټبر په کور کې موجود وو د طالبانو د امداد د خاطره 19 کسانو ایمان راوړو 19 کسانو زمونږ ایمان وروړو زه پکې حج ته راغلی با نو کم مسلمان چې په خپل بچی باندې خرچ کړي الله به هغه کم مقام ورکوي اخرنی پروتوکول روز د قیامت ده علماو لیکلی دي د عالم خپل کتاب منتخب نفیس کې لیکلی دي د قیامت روز بشي حوض کوثر باندې با جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ناستی داغي د لاس دی الله زمونږ دا بنصیب کړي دی به تشریف فرمای امتیانو لبا سپینو زرو په جام کې اوبه ورکوي یو ډله را روانه ده یو جماعت را روان دی حضور علیه السلام د عالم په خپل فرمایي د مصر د عالم چې لاس به وخځئ لار پرېږدی تاسو اخوا شئ یو جماعت را روان دی داسې دی لکه د اسمان ستوري پړه کېږي حضور علیه السلام ځان ته رانږدې کړل د سپینو زرو جام یې کېښودو خپل لاس حضور علیه السلام حوض کوثر ته ښکته کړو په خپلو لاسو باندې اوبه رالي یو یو له په خوله کې ورکوي نور محشریان فرمایي حضرت موږ له په جام د زرو کې اوبه وې دی له په خپلو لاسو باندې ورکوي دا څه وجه ده وایي دا وجه دا ده چې سهار به شه تاسو به د دنیا روزګار پسې منډې والې طالب به په سیکل باندې کتابونه ځان ته ځوړن کړل ده به زما د دین دپاره منډې والې تاسو به سهار پاڅېدی چې څه به کوو کم ځای به یې ګټو کم ځای به یې جوړو طالب به چې سوده کېدو ګردان به یې زوتو په دې سوچ کې به وده کېدو چې د نوي کتاب مطالعه به یې کوله چې کم صفحه او کمه پاڼه به ویمه د طالب خوب دا د قرآن په شوق کې د طالب پاسېدل د قرآن په محبت کې دا زما د دین وارثان دي ځکه په خپلو لاسو به ورکومه دې بچو له دې سره زموږ د بچو الله نصیب کړي وما علینا الا البلاغ